بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية، درس نمبر 83 القديم. هذا تصريح بما علم التزاما. اللهم صل على حضرة سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. الله تعالی جل مجده محدث د عالم دے، واحد دے، قدیم دے. په حدیث د عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی راضی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کان اذا دخل المسجد. رسول اللہ مبارک بچ کلم مسجد تدن شو قال ویل بے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رواه ابو داود. د قدیم کلمه رسول الله مبارک په خپل کلام شریف کې باری تعالی ته منسوب کړی ده. مولا علی قاری حروی حنفی محدث د هرات شارح د مشکات صاحب د مرقات رحمه الله هغه وی د موجود د واجب د قدیم د درې واړو اطلاق بری تعالی باندې ثابت دی بالاجماع، او اجماع چې دنو دا د حجج قطعی او د جملې نه ده، انکار ته کفری. په خبره باندې پوښ بری تعالی عز وجل سره القدیم قدیم دی. ګوره مخکې تا ته تیرو چې محدث د عالم هو الله راوړه. محدث د عالم څوک دی؟ هو الله. صفحه نمبر 25 راوړه ولاندې نه دویمه کرخه ده. او د الله تعالی جل مجده د دې کلمې د جلال تفسیر سوکو اے الذات الواجب الوجود. زین شریف هم بکار کوي کنه. محدث د عالم الله دی، یعنی هغه ذات دی چې واجب الوجود دی. نګورا د کلمې د جلال د لفظ د الله جل جلاله د دغه پاک لفظ د پاره دا واجب الوجود دا ورته موزوله شو، دا ورته شو موزوله شو. لکه مخکې شارح د الله تفسیر پس باندې وکړو هغه ذات چې واجب الوجود دی. واجب الوجود څه معنی ده؟ چې د وجود ذاتی وي، د غیر د پاره لا دخل للغیر للایجاد فيه، یعنی د وجود د غیر د ایجاد نتیجه نوي، بل چانی موجود کړي. د وجود ذاتی وي د تسوی واجب الوجود. او د واجب الوجود سره دا چې وجود ذاتی وي، غیر لرا په ایجاد د کې دخل نوي، د وجود د غیر د ایجاد نتیجه نوي، د سره لازم سدي لازم ور سره دادي چې د وجود د پاره ابتدام نوي، د وجود د پاره سي ابتدام نوي، او هر هغه شی چې دغه د وجود د پاره ابتدا نوي دغه توي قدیم. خبره باندې پوښوي. نګورا تفسیر د کلمې د جلال سوکو په ذات الواجب الوجود باندې، او دغه سره لازم سدي چې وجود د پاره ابتدا نوي، نو قدیم شو کنه. دا قدم د وجوب سره سده لازم دی. نو دا از واجب الوجود دا څه شو موزوله شو د پاره د چا د کلمې د جلال، او قدیم سده دا ور سره لازم دی. د وجوب سره قدم لازم دی کنه دی؟ نو چې لازم دی نو دلالت د کلمې د جلال وایا په ذات واجب الوجود باندې دا دلالت مطابقی دی، ځکه دا معنی موزوله ده وته کنه. پوښوي. او دلالت د کلمې د جلال د لفظ د الله په قدیم باندې دا دلالت التزامی دی. نګوي کې د قدیم وایا دا قدم د باری تعالی دا التا چې کله دی ول چې محدث د عالم الله دی، او بیا د الله تفسیری پسو کو ذات واجب الوجود باندې، نو التا قدم په سبیلی د التزام ثابت شوی باری تعالی ته.
او دلته چې بیا وی چې قدیم نو دا تسریح ده په هغه څه چې معلوم شوی او مخکې التزاما ولکه تاسې پښتو باندې پوه شوئ که نه القدیم و قدیم هذا تصریح ودا تصریح ده بما په هغه څه علما چې دا مخکې معلوم کړی شوی التزاما اکه زړه خبره چې ما درته وکړه اذ الواجب لا يكون الا قدیما ولکه تاسې پوه شوئ که نه واجب بنوي مگر قدیم وي غرض د شارح په دې سره بیان د دې خبرې دی چې ګوره دا قدیم د کلمې د جلال نه فهمیږي التزاما دا مخکې ویل کو نه ویل مخکې سو ویل چې دا تسریح ده بما علم التزاما اوس درته وایي چې د کلمې د جلال نه دا قدیم څنګه فهمیږي څنګه معلوم کړی شوی دی اوس د هغې بیان درته کوي ولکه تاسې پوه شوئ که نه ذل واجب زکه واجب لا یکونو دا نوی الله قدیما مگر قدیمی فلاسفه کما قل قدیم تقسیمی قسمینو ته یو ته وی قدیم ذاتی او قدیم ذاتی وی دی ته وی ما لا يحتاج فی وجوده الى الغیر دا قدیم ذاتی دی او دویم ته قدیم زمانی وی دی دا انسان په اعتبار د زمان څخه کوي دا قدیم غني یہ قدیم زمانی دی ته وی چې د خپل وجود کې محتاج غیر ته وی خو لیکن غیر مسبوق بالعدم وی دا څه کم عقل کوم دی دا حادث تعریف دی مسبوق بالعدم فلاسفه حادث عبارت د دین غني چې د محتاج وی ال الغیر سوی محتاج وی غیر ته اگر که مسبوق بالعدم نوی امون وی چې نه متکلمین وی چې حادث دی ته وی چې مسبوق بالعدم بوي خبر باندې پوښولې کنه نو فلسفه وی چې حادث دی ته وی چې محتاج وی غیر ته ولو که مسبوق بالعدم نوی مثال کې دی عالم پیش کړي عالم دی خپل وجود کې محتاج غني باری تعالی عز وجل ته خو دا غیر مسبوق بالعدم دی دی عالم تسوي قدیم بالزمان وتوي ابن تیمیه دا خبره کولی کنه کولی د عرش د قدم کایلو بدبخت سړی د فلسفه مذهب ته وړېدلو از الواجب زکه واجب چی وی لا یکونو دانوی الا قدیما مگر دا قدیم وی قدیم سمانا الا ابتداء لوجوده ابتداء نوی د پاره د وجود د مقصد دا الا يسبقه العدم مسبوق بالعدم نوی دا معنی دا قدیم غیر ته وی چې مسبوق بالعدم نوی د وجود ابتدائی نوی اذ لو کان حادثا کدا واجب حادث شي قدیم نشي حادث شي نو دی بس شي مسبوق بالعدم مش حادث مسبوق بالعدم لکان وجوده بیا خو وجود دا خو من غیره بیا خو واجب نش او واجب خو هغه ته وي چې د په وجود کې د بل چا ایجاد ته دخل نوي دا وجود د ایجاد د غیر نتیجه نوي دا وجود د ذاتی وي بیا خو وجود د من غیره شو ناکت وي فلا یکون واجبا بیا خو واجب نش ضرورتن بداهتن د بل چا نه وجود شو بیا نو حتی وقع فی کلام بعدهما خبره باندې پوښ ولیکنه حتی وقع فی کلام بعدهم غرض د شارح رحمه الله د دې زنا بیان د دې خبرې دی چې نسبت په منځ د واجب او د قدیم کې څه دی نسبت په منځ د واجب او د قدیم کې څه دی د نسب 40 نسب 40 کم نسبت دی آیا د عموم خصوص من وجه دی یا د عموم خصوص مطلق دی یا نسبت د تساوی دی او که نسبت د تباین دی دیکھ کم نسبت دی نو حتی وقع فی کلام بعدهم دا ناکت لاندې لیکلی دی مرتبتن بقوله لا یکن وی دا مخ کې کول باندې مرتب او دغه د تفرید ها مخکې ویلو کنه چې واجب بنوي مگر قدیم گوه نو حتی وقع فی کلام بعدهم د بعضو په کلام کې واقع شوی دی چې ان الواجب والقدیم مترادفان دا دواړه سدي مترادف دي نسبت د څه شو تساوی
ولکه تاسو پوښي په خبره باندې کنه. لکنه ليس بمستقیم. دا څوک چې د ترادف قیل دي دا قول ټیک نه دی. ولی للقطع بتغیر المفهومین، د وجه دغه یقین زمونږ چې مونږ یقین سره دا خبره کو چې د واجب مفهوم جدا دی او د قدیم مفهوم جدا دی، د مترادفین د کوم ځای نشو. نو چا چې قول په ترادف د قدیم او د واجب کړي فلیس بمستقیم، دا ټیک کول نه دی. ولی للقطع د وجه د یقین نه په تغیر دغه مفهومینو چې هغه مفهوم د واجب دی بل مفهوم د چا دی؟ د قدیم دی. مفهومین دواړه جدا دي، په هغې کې تغیر دی. ولی ځکه مفهوم د واجب دا دی چې واجب هغه چاته وایي واجب چې من وجوده ذاتی، چې وجود به سي ذاتی وي او دی به نوي نتیجه د پاره د ایجاد د غیر. دا وجود د نتیجه د ایجاد د غیر بني، په دی وجود د کې به دخل د پاره د ایجاد د غیر ني، واجب دی ته وي. مفهوم د واجب دغه دی. مفهوم د واجب کې مونږه څو خبرو کې دوه، وجود به سي ذاتی وي او د وجود به نتیجه د ایجاد د وایا د غیر نوي. دا مفهوم د چا شو؟ د واجب شو. مفهوم د قدیم څه دی؟ مفهوم د قدیم دا دی ما من لا یکون یا ما لا یکون مسبوقا بالعدم. ګوره دې کوم دوه خبرې دي، یو دا مسبوق بالعدم بني، بل دا د وجود د پاره ابتدا بینی. نو مفهوم د واجب د مفهوم د قدیم نه مغیر شو کنه شو. نو که چا قول په ترادف کړي لیس بمستقیم، دا ټیک نشو. ولکه تاسو پوښوي کنه وانما الكلام، کلام چې کم دی فی التساوی، دا په تساوی کې دی بحسب الصدق، په اعتبار د مصداق. بعض علما فرمای چې تساوی پکې نشته، ځکه چې د قدیم اطلاق په ذات الباری او صفات الباری په دواړو صحیح او مستقیم دی. قدیم د خدای ذات ته ویل شي، د خدای صفاتو ته ویل شي. واجب د خدای ذات ته ویل شي، د خدای صفاتو ته نشي ویل چې د خدای صفات هم واجب دي، نه دا ورته نشي ویل. ځکه که د خدای تعالی صفاتو ته واجب وي لازمیږي تعدد د وجبو او هغه منافی دي د عقیدې د توحید سره. عقیده بداسه دی چې واجب یکتا دی، یو دی، او تا چې کله د صفاتو په وجوب قول کو نو لازم شو تعدد د وجبو او واجب به یو وي، نو بیا منافات راځي د عقیده توحید سره. ولکه تاسو پوښښ کنه او که څوک اعتراض وکي چې تاسو خو وی چې د بعض علماء رائے ده چې نسبت د قدیم، بعضی نه مراد جمهور دي، د جمهور رائے ده چې نسبت د قدیمه او د واجب په درمیان کې د عام او خاص مطلق دی. په دې معنی چې قدیم عام دی، قدیم څه دی؟ عام دی. اطلاق په ذات الباری باندې کېږي، د سوای چې ذات د خدای قدیم دی. اطلاق په صفات الباری باندې کېږي، د سوای چې خدای تعالی صفات قدیم دي. څه خبره نشته دی، عام شو کنه شو. ول اطلاق په ذات او په صفات په دواړو نشو، عام شو. او هر چې واجب دی د خاص دی، د دې اطلاق فقط پس کېږي په ذات او د واجب تعالی عز وجل کېږي، بس ذات باندې کېږي، دا خاص شو کنه شو. کته اعتراض وکي چې تا خو زمونه کوله چې د واجب اطلاق په صفاتو مکوه، ځکه دا مستلزم دی قول په تعدد د وجبو لره او هغه منافی د عقیده توحید سره دی. نو دا ته چې لګیای او دا قدیم عام ګرځي او اطلاق په ذاتم کې په صفاتم کې، تا خو بیا قول په تعدد د قدمو باندې وکړو. ولکه پونیش دې به جواب درکې چې دا قول په تعدد د قدمو منافی د توحید نه دی. منافی د توحید ال ګرځيږي چې کله قول په قدمو د زواتو باندې وکي. خبره باندې پوه شي مونږ یو ذات قدیم ګڼو او د صفاتو ته قدیم وي، نو کده کزي د غزي کې تعدد د قدمو لازم شي، دا مضر نه دی، پروا نه کوي.
دا تعدد د ذوات دغه من دی مونږ یو ذات قدیم ګڼو پوه نه شولې او دی خو ها دا قدم چې صفاتو د ثابتو دا مضر نه دی که صفاتو ته قدیم وي دا پروا نه کوي لنډ دا تعدد د وجبو باطل دی خو تعدد د قدماو باطل نه دی پښتو باندې پوه نه شولې ګوري وته خدای پاک به امداد کوي و انما الكلام کلام په تساوی کې دی به حسب صدق به اعتبار د مصداق اگر که مفهوما متغیری فإن بعضهما بعض علماء فرمایلی دي مراد جمهور دي على ان القديم چې قدیم اعم من الواجب دا عام دي د واجب نه لصدقه زکا صادقیږي دا واجب نه قدیم على صفات الواجب په صفات د واجب باندې هما او په ذات باندې هو او کته اعتراض کې دا غو تعدد د سراغي د قدمه راغي بي پروا نه کوي ول استحاله تو استحاله نشته دي په تعدد د صفات او قدیمو کې تعدد د وجبو باطل له کده صفات او قدیمو تعدد راغي پروا نه کوي و ان بالمستحيل محال چې کم دي هغه تعدد د ذوات او قدیمو دي تعدد د صفات او قدیمو کې سوي استحاله نوي د ذوات او قدیمو کې مونږ ذات یو غنو او بیا صفاتو کې تعدد قیل یو قدم ورته ثابتو او تعدد د صفاتو قدیمو دغه محال نه دي تعدد د ذوات او قدیمو دغه محال له ولکه تاسو پوښښ کنه نو هر واجب خو قدیمو پوښلې چې په ذواتو کې ته د تعدد قیل شي نو وجبو کې د سو کاله کا تعدد قولو کو او قول په تعدد د وجبو سدي خو باطل دی کنه نقول په تعدد د ذوات قدیمو دا باطل دی او فی کلام بعض المتأخرین او په کلام د بعض متأخرینو کې دا یو مولا سے بیا دی دا مولا سے فرمایي کنه نامه دا امام حمید الدین الدوریری رحمه الله د مذهب دا دی چې د واجب او د قدیم په درمیان کې نسبت د نسب 40 د تساوی او د ترادف دی سمانه معنا دا ده وسنګ چې اطلاق د قدیم په ذات د خدیم کیږي په صفاتو د خدیم کیږي جل جلاله د کرنګ اطلاق د واجب په ذات د الله سید او په صفاتو د الله سید ترادف خمدا معنی راوځي خبره باندې پوي شولې رازا وفي كلام بعض المتأخرين په کلام د بعض متأخرینو کې بیا د نسبت بیانېږي لکه امام حمید الدین الدوریری رحمه الله ومن وغسوک تبعه چې د تابعداري کړې ده هغه کلام کې بیا تصریح ده بیان الواجب چې واجب بأن الواجب الوجود لذاته چې واجب الوجود لذاته هو الله تعالی د خدای تعالی دی او صفاته صفات دهم دي چې څنګه اطلاق د قدیم په ذات او صفات په دوړو راتلو نو اطلاق د واجب هم دی جز غني په ذات او صفاتو کې له ما باندې واستدلوا او دی استدلال نیولې دي على ان كل ما هو قدیم چې هر هغه ذات چې هغه قدیم وي نو هغه فهو واجب لذاته هغه بسی وایا واجب لذاته وي چې صفات قدیم شو نو واجب هم قدیم شو الکه خبره باندې پوه شو کنه پوه نو واجب هم شو صفات قدیم شو نو واجب هم شو دغه چې کوم شی قدیم یا هغه واجب لذاته وي نو چې صفات د تاسو قدیم وای اطلاق د قدیم په کوي د وجوب هم پیو کوي بانه لم يكن واجبا لذاته کشرط قدیم واجب لذاته نشي لکان جائز العدم بیا خدای ممکن شو جائز العدم فی نفسه شو جائز العدم فی نفسه شو چې عدم جایزی او دا خو حادث ته دا خو د حادث تعریف ته ممکن تعریف ده چې د عدم وجود سی دا برابرۍ جایز العدمی جایز الوجودی خبره باندې پیږي کنه عدم وجود دواړه سی برابرۍ خو بیا یو مخصص یو مرجح را پاسي او جانب د وجود ته ترجیح ورکی په جانب د عدم نو کچرتا واجب نشي نو بیا خو با جایز العدم شي فی نفسه نو فیحتاج بیا بده محتاج شي خپل وجود کې یو مخصص او مرجح ته بیا خو محدث شو
اذ لا نعني بالمحدث ځکه مونږه په محدث سره نقص کو الا ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر مگر دا چې د وجود تعلق نیولې په ایجاد د یو بل سیز یو مخصص او مرجح د وجود له ترجیح ورکړي محدث هم دغه توینو نګور دي متأخرینو د بعض متأخرینو په کلام کې تصریح راغلا چې د واجب او د قدیم په درمیان کې کم نسبت دی تساوی د ترادف ولکه تاسو پوه شئ او دلیل یې سو ویلو ځکه هر هغه شی چې قدیمی هغه به واجب لذاته وي نو چې صفات قدیم شو نو واجب هم شو او که واجب ورته نه وي بیا خو بجایز العدم فی نفسه بیا خو ممکن شو بیا خو حادث بیا خدا مخصص غواړي چې د جانب د وجود ته ترجیح او مرجح ورکړي وي بیا خو ورته قدیم نشي ویل ولکه تاسو پوه شئ کنه ثم اعترضوا بان صفات لو كان واجبه دلته بیا پخپل ځان پخپل د متأخرینو اعتراض هم کړي دي او بیا د دې اعتراض نه جواب هم کړي دي او د خالی پورز وې فاجابو دغه سره بیا جواب ورکړي دي په دې تقریر به نظیر باندې پوه شئ وصلی الله تعالی علی خیر